اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل یو ځل بیا د اوصاف ډیجیټل نیوز په ذریعه من تاسو ته وضعیح کوو. موږ سره د اپر اورکزي نه د اورکزي او د انګو سینیر صحافي شهید خان د اپر اورکزي نه تحصیل میر لپاره الیکشن لړونو اعلان کوي. دوی سره خبرې کوو د اورکزي او ولي سره بدو عوام ته څه پیغام ورکول غواړي. السلام علیکم شهید خان. وعلیکم السلام، ډیره مننه. شهید خان تاسو ته مو ارکلی وایو ډیره مهرباني چې موږ ته د اوصاف ډیجیټل نیوز ته ټایم راکړو. دا راته شهید خان ته تاسو تحصیل میر دپاره الیکشن لړونو اعلان مو کړی دی. مولو چې تا شهید خان سره به رابطه وکړو چې دوی خپل زبان کې د اورکزي عوام ته څه پیغام ورکول غواړي. ډیره مننه. زه به ول تاسو د ټیم او د اوصاف څه کوم د پروګرام کېږي د دوی شکریه ادا کوم چې په دغه ټیم کې دوی مو ته ټایم راوکړ. یقینا خبره لري ما زه خپل یو فیلډ کې یم، هغه فیلډ د وجې نه ما د اورکزي د هنګو پوره کوشش کړی، نمایندګي کړې یې چې بیا د میر دپاره ما الیکشن ته اراده وکړه. دا زمونږ د اپر کومونو د خواښه وه چې دا ټولو مسایلو نه خبر دی. نو ممکن دی چې صحیح طریقې سره به د اورکزي د قوم د اپر سب ډیویژن نمایندګي وشي. نو په دغه بنیاد باندې د قوم وینا په بنیاد ما د الیکشن لړونو فیصله وکړه، بلکې بګې دا م داخله هم وکړه او خپل تیاریانې مو شروع کړي دي. امید ساتم لکه اورکزی قوم مینه هم لري چې موږ ته همدارنګې کس راشي چې هغه صحیح منو کې د اورکزي قوم نمایندګي وکړي، په هغو مسایلو باندې وکړي چې کوم اورکزي قبایلو ته موجوده حالتو کې مخ ته دي چې هغه د وجې نه د اورکزي ترقي او پرمختګ هم رکاوټ دی او نور مخکې مزید چې کوم اورکزي ترقي غواړي نو هغو مسلو باندې کار وکړي. بالکل موږ سره اوس د اورکزي پریسلب کوم صدر دی صالحالدین اورکزي به موجود دی. صدر صاحب تاسو ته خپه دی چې شهید خان بغیر سیاست خلکو سره منډې ترړې کړي. د اورکزي عوامي خصوصي خیال صدر دی صالحالدین اورکزي به موجود دی. صدر صاحب تاسو ته خپه دی چې شهید خان بغیر سیاست خلکو سره منډې ترړې کړي د اورکزي عوامي خصوصي خیال صدر بلکې فاټه پورې دا راته وایو صدر صاحب تاسو خپل طرف نه کوم دی د اورکزي عوام ته به څه پیغام ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې تاسو مو د اوصاف ډیجیټل پروګرام کې د وخت بوکار وکړه. زه به درته دویم چې قبایلي ضلع اورکزي چې کله فاټه انضمام وشو هغه نه مخکې هم ډېرو ستونزو سره مخامخ وه او بیا فاټه انضمام نه بعد هم ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. هغه کې تعلیمي لحاظ سره وګورئ، که صحت لحاظ سره وګورئ، که نور روډونه ورکې وګورئ یا اوبو لحاظ سره وګورئ، بجلي لحاظ سره وګورئ، نو دا خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. شهید خان اورکزي چې کوم دی د ټي وي په شیشه باندې هم کوم خپل فیلډ کې کار کړی اوس جرنالست دی، صحافي دی، دا ستونزې اوچتې کړي، اواز یې اوچت کړی دی او اعلی چې کوم متعلقه چارواکي دي هغو ته یې رسولی دی. نو موږ دا هیله لرو چې که دا تحصیل چیرمن به راورکزو نه منتخب شو نو نورو خلکو نه به ښه ده د خپل قوم د علاقې نمایندګي به کوي، ځکه چې دا د قبایلي ضلع اورکزو خاص کر د بره اورکزو چې کوم خلک ډېر سفر شوي دي، علي خیل مموزی شو، همداسې نور قومونه دي، ملاخیل شو چې کوم بره اورکزي دي هغه اوس هم آی ډي پیز دي. نو دا به د دغو خلکو ډېره ښه نمایندګي وکړي ځکه چې د ټول مسایل معلوم دي. نور هم کینډیډیټ ډېر زیات ویلر دي، خپل قسمت ازمایي کوي، خو ټولو نه زیات زه دا ګڼم چې دا چونکې خپل علاقو نه مسایلو نه خبر دی ځکه چې تقریبا 10-15 سال نه دا ریپورټینګ یې خپلې سیمې نه نو دی به چې دا منتخب شي دا تحصیل چیرمن جوړ شي نو دا به علاقې دپاره ډېره ښه وي او د دې خلکو ستونزې به ډېرې صحیح طریقې سره مخکې اوچاتې کړي. بالکل قدرمندو د اورکزي پریسلب صدر صاحب خبرې هم تاسو اورېدلې، شهید خان خبرې هم تاسو اورېدلې. د دوی دا وینا ده چې بغیر د سیاسته د عوام خدمت شهید خان کړی، بغیر د لالچ بغیر د عهدې د اورکزي عوام خیال ساتلی دي. نو انشاءالله د تحصیل میر دپاره دا یوه د اورکزي عوام سره موقع دی چې شهید خان ته موقع ورکړي. مزید تفصیلاتو دپاره مخ ته پروګرام ته ډویژنل بیورو چیف شکیل مصری خان کوهاټ هنګو.